د توبې ګوره دوه صورت دي. یو صورت خدا دی چې انسان کله حقوق الله د دنه لاړ شي، فرایض سلاړ چې فرایض راو ګرځو الله ته توبه وکاږه، الله به دې معاف کړي. مونږ خلکو کې یو عجیبه غفلت دی. په رمضان مبارک په آخرنۍ جمعه کې خلکو دا مشوره کړې ده، وی جمع سره منځو کو هغې سره وي ستا د 1000 کالو منځونه راوګرځېږي او د 2000 راوګرځي. ځان نه خبرې دي چې کم یو منځ تلی دی په ځوانۍ کې تلی دی که بوډاتوب کې تلی دی. د نفلونو نه هغه افضل دی چې د هغه منځ قضا راوګرځئ. نفلونه مه کوه، نفلونه پتا باندې لازم نه دي، بلکې هغه د الله طرف نه پتا باندې حکم دی، فرض دی، هغه کوه د هغې په ځای باندې. چې کم یو منځ کې هغې پسې د هغې فرض خامخا راګرځوه چې تا نه په کم وخت کې تللی وي. ماسخوتن سره وتر راګرځوه، مخکې هم ترې کولی شي، وروسته هم ترې کولی شي، دې کې مکروهاتو وخت هم اعتبار نشته. نو یو خو حقوق الله دی چې حقوق الله د نه لاړ اول به فرایض راوګرځي، زکات ته نه دی ورکړی، حج در باندې فرض دی نه دی کړی، دا حقوق به فرایض ادا کړي، د هغې نه بعد به بیا توبه وکاږي. دویم حقوق العباد دي چې کله دی د بندګانو حقوق خوړل لاړ شه معافي ته وغواړه، یا ورته ما معاف کا، که چېرته معافي دې وغواړه هغه معاف که، حق یې درته معاف کو، نو بیا الله تبارک وتعالی هم د انسان هغه توبه قبوله کوي. خو